الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. سورة الكهف سلور سلوے خایت دا قرآن کریم دا دے واقع نتیجہ کے داغ خلق و انجام خود لے دے بچا ذکر چ 13 رکوع کے دو دیر شایت نے شروع کر دے وضاحت انشاءاللہ رستگو دا اللہ اسماء حسنہ کے ولی یو اسمو چ داغے نمونگ بحث کو ماوید دے مصادر دو دی ولایت و ولایت. ولایت دوستیوا و ولایت اختیارو. دا اللہ دوستان سوک دی 13 دوج میں اغیبا نمونگ بحث کردے. دا اللہ چکم نم الولی دا ولایت نرے نہ انشاءاللہ آگے نہ بحث کو. کلا کلا یو صحیح خبرہ یا انسان پاگے پوئے نشی او یا دا پوئے دو باوجود دا خپل باطنی فساد دا وجے دا یو صحیح خبر تعویل غلط کئی او اکثر و بیشتر آغا پا شرک باندے منتج چی نتیجہ داغے ڈیر بربادش. دا امت مسلمہ دا عقیدہ دا کہ اللہ رب العزت دا دنیا چکل پیدا کردی دا نخپل آغا المتکبر دے. دنیا کے اسباب حق پیدا کری دی او اسبابو کے اللہ رب العزت سا اثر یخرے. پدے اسبابو کے یو سبب ملائک ہم دی چاگی دا اللہ دا حکم نفاذ کی. اللہ غیر یو پروگرام ورکلی یو ٹائم ٹیبل ورکلی چی فلانی وقت کے فلانے کار کولی دا حقی دا پارا دا مخینا حکم ہم ملو شوی دا کسانو انتخاب ہم شوی. دا اللہ رب العزت دا احکام و نفاذ داغو دا تکوینی امور و نفاذ پا دا طریقہ بانی کی. لیکن دا دے خبرے مقصد دان دے چگن دے اللہ رب العزت دا کائنات نا دست بردار شوئے دے اغخ پل اختیار نہ چلی یا دا اغسر سے اختیار نہ دے پا دے یا گندے حقو دا دنیا نا اللہ سغست دے. دا اسباب دی او کلے چے اللہ غواری نو پدے اسبابو کے ترمیم و تبدیل کولش بلکہ کئی ہم او کڑے ہم دے و بیاب ہم کئی. دا دا امت مسلمہ عقیدہ دا اکثر خلق پدے پوئی گی نا
نو د هغې خیال دا دی چې ګنده الله ملائکو ته اختیار ورکړی دی او د هغې اختیار په بنا باندې خلق د شرک ارتکاب کوي. خیال یې دا دی چې الله دی مختار کل کړي دي، د هر څیز اختیارمند کړي دي. نو که موږ یو څیز غواړو نو په ځای د دې چې د الله نه وغواړو د دې مخلوق نه به غواړو، او دغه شان د شرک ارتکاب کیږي تر دې پورې چې د ملائکو نه خلق انبیاء ته راکوزي او د هغې نه وروستو نیکانو بندګانو ته راکوزي. دا توجیح دا یو ترجمه او تفسیر دی د یو وینا چې غلط دی. د امت مسلمه د عقیدې دا مقصد نه دی. بل طرف ته خلق داسې شته دی چې هغې د الله رب العزت د ازلي قانون نه یو بل نتیجه اخذ کوي. هغه دا دی چې الله کوم اسباب د څه څیز دپاره پیدا کړي دي داغه اسبابو په فعل کې ترمیم نه کیږي. مثلا اور سوځول کوي نو دی به همیشه سوځول کوي. که هغې ته یو سړی یو نبي وغورځوي، یو عام انسان وغورځوي، یو لرګی وغورځوي نو اور به سوځول کوي. دارنګې اوبه ډوبول کوي. که هغې ته یو سړی هر څوک ور وغورځوي نو چرې اوبه داسې نه کوي چې یو انسان له نجات ورکړي. د دې خلقو استدلال بیا د دې جملو نه چې لا تبدیل لخلق الله. د الله رب العزت چې کوم عادت ته پای کې تغیر تبدل ناراضي دا ټوله غلطۍ دي. یو د شرک ارتکاب دی په یو انداز باندې او بل د شرک ارتکاب دی په بل انداز باندې. په دې وجہ د ولایت دا لفظ یا د الولی لفظ د دې صحیح پیژنګلو پکار ده. انسان پر بحث پوره شي پوه شي په نو دی به د دواړو اشراکو نه انشاءالله بچ کیږي. الله رب العزت کائنات پیدا کړي دي لیکن اختیار ځان سره ساتل دی. د الله د احکام و نفاذ بیشک د ملائکو په ذریعے کیږي لیکن ملائک مختار کل نه دي. قرآن کریم کې ځکه بېشمېره ځایه د ملائکو عاجزي ښودلې ده او د هغې باره کې قرآن کریم والصافات صفا ویلی دی چې هغې خو شپه ورځ د الله دربار کې صف بسته ولاړ دي. قرآن کریم د ملائکو په باره کې دا هم فرمایي چې دی د الله د حکم مخالفت نه کوي. لا یعصون الله ما امرهم. ملائک د الله رب العزت د امر عصیان نه کوي، نافرمانی نه کوي. د دې جملې نه معلومیږي دا چې الله رب العزت دی لا حکم تازه تازه ورکوي. اختیارمندي دی نه دي ګرځولي. په دې وجہ کم خلق چې د شرک دغه ارتکاب کوي دا بے بنیاده طریقه ده. د دې هیڅ بنیاد نشته دی چې سړی اسلام مخې ته کیږدي او د هغې نه د شرک استدلال کوي. ډېر د شرک ملګري دي زموږ دې ملک کې. هغې د قرآن کریم والنازعات نزعا قسم آیتونه پیش کړي دي او د هغې په ذیل کې لیکلي دي چې الله رب العزت د کائنات د چلولو اختیار اولیاء کرامو له ورکړی. دا خلق د قرآن کریم نه د شرک استدلال کوي. البصائر کې لیکلي ده چې الله رب العزت ذوات فاضله ارواح فاضله له د کائنات د چلولو اختیار ورکړی او بیا حواله پر روح المعانی لیکلی ده چې تفسیر روح المعانی کې د دې په ذیل کې دا تفسیر لیکلی. یو سړی چې هغه سره کتاب نه او صرف حواله هغې غریب اولسته
داغه به سید آلوسی په باره کې سرایي ډېر خلکو په دې بنیاد باندې آلوسی ته مشرک ویلي مضامین یې پرې لیکلي دي چې د آلوسی دا قول د شرک ارتکاب دی یو سړی چې هغه انصاف پسندي هغه به د آلوسی کتاب راواخلي د ون نازعات ذیل کې به وګوري چې هغه څه لیکلي دي هغه دراصل د امام رازی رحمه الله نوم لیکل دی چې قال الامام د روح المانی قاعده دا چې هغه امام رازی ته الامام وایي ترکه میں چال امام سره هغه بل څه لفظ نه اغسته د دې مقصد دا دی چې دا عبارت د امام رازی دی امام رازی فرمائی چې بعض خلقو د ون نازعات نه مراد ارواح فاضله اغست آلوسی دا نه لیکي چې تفسیر دا دی امام رازی دا نه وایي چې تفسیر دا دی هغه وایي بعض خلقو د دې نه مراد ارواح اغست دي امام راضی جواب نه کړي لیکن آلوسی دو صفحې رست جواب کړی هغه وی من سخفت العقول دا د ډیرو کمقلو خلقو خبره ده چې هغې خیال دا دی چې الله رب العزت د کائنات تصرف او واک چاله ورکړی دی هغه تنقید کوي د دې خبرې په دې ملک کې داسې لیکونکي خلق شته دی خلق وی فلانی کتاب لیکل ہے کتاب لیکي نو بے بنیاد ولې لیکي د خلق ډېر عجیبه حال دی د یو سړي علمی حیثیت نه ګوري داغه دیانتداري نه ګوري داغه حق پسندي نه ګوري چې د څومره رښتیا لیکلي دي خو محض د یو خپلې غلطې رایې دپاره د یو کتاب او د صاحب کتاب نوم بیزته کړی دی دا کمقلتوب دی الله رب العزت د کائنات مختار هیڅ څوک نه دی ګرځولی قرآن کریم صاف اعلان کړی دی وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ ستا رب پیدا کون کې دی مختار کل هغه دی د بعض خلکو خیال دا دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مختار کل او هغې لیکلي دي خپلو اشعارو کې چې که الله یو سړی ونیسي نو پیغمبر به آزاد کی خو چې پیغمبر یې ونیسي نو بیا به یې څوک ازادوي یعنی پیغمبر د الله رب العزت نه پورته دی نعوذ بالله په اختیار کې دا عقیدت نه خلق عقیده نه جوړوي دا شرک دی الله رب العزت داغه د ولایت مقصد دا دی چې هغه نوې نوې حکم نامه جاری کوي قرآن کریم فرمائی کل یوم هو فی شأن داسې وقت نشته دی چې الله پس کار کې نه الله رب العزت هر وخت سکار کوي احکام نافذ کوي دا تصور غیر شرعی دی چې الله رب العزت چاله اختیار ورکړی دی څه چې ملائک غواړي نو هغه کېږي یا څه چې فلانی غواړي نو هغه کېږي کم خلق چې الله د قانون نه دا استدلال کوي چې الله رب العزت یو سیز د کم کار د پاره پیدا کړی دی هغه کوي او بل نه کوي دا خلق د معجزاتو نه انکار کوي بیا قرآن کریم نه معلومه ده چې سیدنا ابراهیم علیه السلام اور ته غورځولی شوی او الله اور ته حکم کړو چې کونی بردا وسلام علی ابراهیم دارنګه سیدنا موسی علیه السلام او هغه مرګري هغې دریاب نه نجات موندی غرق شوي نه فرعون غرق شوی د دې خلقو تحریفات بیا د هغې لاندې وګورئ چې دې آیتونو کې هغې کم تحریفات کوي ولې یو غلط رائے پیش کړې ده
دا ټیک دا چې الله رب العزت یو سیز د کم کار د پاره پیدا کړی دی هغه هم هغه کوي، لیکن سوال دا دی چې دا سیز د الله په اختیار کې دی اوس که بار دته. تاسو نظر په دغې باندې فوکس کوئ. خپل الله اوبه پیدا کړي دي، اوبو له نرمي ورکړې ده، هغه بهیږي یو طرف ته، لیکن آیا الله ته دا اختیار شته چې د رخ د دې بل خوا ته وکړي او که نه اوبو ته مکمل ازادي ده؟ دغه ځای نه توحید او د شرک پته لګي. الله رب العزت ته اوس هم اختیار ده، هغه چې غواړي نو هغه سیز چې هغه د یو کار د پاره پیدا کړی دی د هغې په کار کې هغه رکاوټ پیدا کولی شي. دا الله اختیار دی. که یو سړی وي چې نشي پیدا کولی، د دې مقصد دا دی چې د الله قانون نعوذ بالله د الله د پاسه شو. د دې خو مطلب دا شو چې الله بیا الہ پاتې نه شو، هغه چې کوم قانون جوړ کړی د هغې مخکې کمزورې شو. نو دا خدای بنیادی توحید د لا الہ الا الله خلاف شو. آیت کریمه نه کم خلق چې استدلال کوي چې لا تبدیل لخلق الله، دا غي مطلب دغه نه دی. قرآن کریم دا فرمائی لا مبدل لکلماته، الله خپل قانون کې تغیر کولی شي، ترمیم کولی شي، ولې هغه مختار کل دی. خو بل څوک داسې نشته دی چې دا الله په حکم کې څه ترمیم وکړي. قاعده دغه ده، د توحید आवाज دغه ده. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د بنی اسرائیلو یو نبی تا حکم کړی شو، یو رسول ته حکم کړی شو چې ته لاړ شه او فلانې کله دی هغې سره جهاد وکړه. د هغې مسله ډېره عجیبه وه. حکم د ته د جمعې په ورځ مازدیګري کې ملو شو، سبا سبت ته د خالی روز ده. قرآن کریم نه معلومه ده چې دغه خلک یهود او نصارا په هغې باندې د خالی دروازې کار کول ممنوع. و دی حیران دی څه دا حکم که سبا ته لیټ کو نو بیا خو د الله د حکم خلاف کیږي او سبا زه جهاد کولی هم نشم. دا الله حکم دا دی، پسندیدګي دا ده چې نن د ماښام پریوتو نور پریوتو نه مخکې مخکې دا عمل شي، او ګران کار دی. دی روان دی، نور ته مخاطب شو، نور ته یا شمسو انک مامورا وانا مامورن. اے نورا تا ته خود الله دا حکم دی چې ته به روانې، لیکن ما ته هم حکم دی چې ستا د ډوبېدو نه مخکې مخکې زه دا کلی قبضه کم. د یو نبي کمزوري وګوره، عاجزي، چې یو نبي د الله دربار کې څومره کمزوري. هغه څه ساحر یا جادوګر نه وي چې په شرط باندې کارونه کوي یا په خپل حیثیت باندې په یو څیز کې ترمیم کوي. لا مبدل لکلماته، لا تبدیل لخلق الله. هغه الله نه سوال کوي اللهم احبسها علی، یا الله دا انور ما ته لږ راټینګ کړي. الله د انور رفتار سستولی شي، دغه څه شک خو نشته، لیکن د یو مخلوق دا اختیار نشته چې هغه د انور ایثار کړي یا د انور ملتان کې راکوز کړي یا د بروخې دی. د خلقو پته نه لګي چې اولیاء کرام څه ګڼلي دي، د الله نه پورته ګڼلي دي، د هغه برابر کړي دي. ہمیشہ د جہل د وجہ د بے علمی د وجہ خلق د شرک ارتکاب کوي. صحیح حدیث کے راضی چې الله رب العزت هغه نور هغه ته ایثار کړی دی او هغه د ماښام د راتلو نه مخکې مخکې
هغه کله فتح کړی دی، قبضه کړی دی. کم خلق چې د هغې خیال لري چې الله رب العزت د کائنات نه لاس ایستی دی، هغې دپاره دا څیزونه کافي دي. دا کم چې ما وویل قرآن کریم کم آیت کریمه چې ما ویل دی، ما ویل دا نتیجه دا د یو واقعي. الله خپلو انسانانو باندې بېشمېره ابتلاعات کوي، ازمیښتونه کوي، امتحان اخلي د دې دپاره چې د دې د صبر او د شکر جذبې بیداري شي، د حالاتو مقابله وکړي. الله چې کوم ازمیښت کوي هغه په دې بنیاد نه وي چې هغه ته پته نه وي چې څه به کېږي. خلقو خپل ازمیښت او د الله ازمیښت یو شان ګڼلی. کمغل مخلوق دی خپل عقیدې نه واقف نه دي. الله خو عالم الغیب دی، یو څیز لا واقع شوی نه وي هغه ته معلومه وي چې انجام یې دا دی. هغه چې کوم ابتلا کوي د هغې مقصد د هغه په علم کې اضافه نه وي. د هغې مقصد خدایي چې د انسان کې دننه کم قوتونه دي پټ، هغه به رنګېخته شي، هغه به هر روزي خلقو ته معلومه شي چې دا سړی د دې مرتبه مستحق دی او که غیر مستحق. الله رب العزت کله د خپلو بندگانو ابتلا کوي په مالدارۍ باندې. زمونږ خو عام خیال دا دی چې یو سړی غریب شي یا بیمار شي نو ګنده الله ابتلا کوي. سوره فجر نه معلومه ده چې الله رب العزت کله سړي له مال او دولت ډېر ورکي د ابتلا دپاره، ازمایش دپاره، او کله بالکل چول کی غریبی کی، د هغې مطلب هم ابتلایي. چاله ډېر اولاد ورکي، چاله ډور نه کي، دا هم ابتلا ده. څوک عزتدار کی، څوک بې عزته کی، دا هم ابتلا ده. یو خو زمونږ حال دی، مونږ کې هر یو سړی پیغمبر دی چې هغه څوک بیمار شي یا چاته څه تکلیف پیښ شي نو دی وایي دا فلانی کار یې کو ځکه انجام دا شو. ته څه شي نه خبر شوی؟ یو مسلمان باندې یو تکلیف یوازې په دې وجه خو نه راځي چې دی ګناهګار دی. دا الله بېشمېره نیکان بندگان دي، انبیاء کرامي اولیایي، په هغې بېشمېره تکالیف راځي، نه هغې ګناهونه کړي. دا د پیغمبرۍ سټیج باندې مه کښېنه، دا غلط کار مه کوه. ډېر علما هم دا کار کوي، بلکې د هغې خو مشن دا دی چېرته زلزله راشي نه به دا ټول بد عمل و، ظلم کوي، زیاتی کوي. یو انسان دی، یو انسان د عمل نه څه خبر دی، د هغه د عقیدې نه څه خبر دی، د هغه د پټ کار نه څه خبر دی. دا نور چېرته ملائک دي چې په دې نه راځي زلزله او مصیبت. دا ذهن مه جوړوه چې ته ابتلا وي. الله کوي دا ابتلاعات، دوه رونو د هغې ابتلا کوله. یو له ډېر مال و دولت ورکړی دی، بل له هېڅ نه دي ورکړي. د چا چې مال دولت دی هغه سره عزت هم شته دی، جایداد هم شته دی، باغ هم شته دی. دی د هغې خپلې مالدارۍ د وجې بېدینه شوی هم دی. اکثر داسې چې یو سړی کله غریب وي نو دی جومات ته ځي راځي، خو چې لږ غونده اختیارمند شي، څه عزت یې جوړ شي، نوکري میلو شي، پیسې میسې په لاس راشي، نو بیا الله ته برند شي، دی الله نه پېژني. بیا دا ډېر بد حال دی. دې دنیا کې الله ډېر خلقو له د غربت نه رستو مالداري ورکړې ده او بیا هم غربت ورکړی ده. ډېر خلق زمونږ د نظر لاندې داسې تیر شو. د دنیا د مال د وجې یو سړی که دوکه کېږي او غره کېږي، متکبر کېږي، دا سړی ډېر ناپوهه دی. هغه یو ورور کم چې مالدار و نو هغه بېدینه هم شو، او د هغه خیال دا و چې دا زما کم مال دولت دی دا به چرې نه ضایع کېږي، دا به نه بربادېږي. دا یو قسم
جنون دی لیونتوب دی د سبا واګې خدا الله اختیار کړي دیو انسان سبا سکیږي په دې انسان نه پوهېږي د شپې په ده باندې کم تکلیف راځي څومره بچي یې مریخ څومره رشته دار یې بربادېږي څومره خلق پې باندې حمله کوي مال یې څنګه ضایع کېدی شي څومره باد و باران او سیلی راتلی شي د دې انسان ته څه پته ده په دې وجه یو هوښیار انسان چرې هغه داسې نه کوي چې په خپل حیثیت خپل سټیټس خپل سروس خپله مرتبه یا خپل مالی پوزیشن د وجې د هغه نه ځان روک شي دا د شیطان کار دی هغې سړي نه ځان روک شو او د رور پورې خاندل چې ته څنګه دیندار یې مونځ روژه کوې لیکن ستا حال زمانه خراب دی تدریجن دغه سړی د قیامت نه هم منکر شو الله هغه له بچي هم ډېر ورکړي وو د دې بل ورور یې بچي هم نه و قرآن دا فرضي قصه نه کوي دا نمونې به ستا مخکې هم ډېر شي ستا به کلي چې اولاد یې ډېر شي لږ صاحب جایداد شي نو هغه ته دا نور خلک د سړي زامن نه ښکاري دی وایي چې څه ظلم کوم نه دا جایز دی که زه دین نه روګردانه یم نو خیر دی الله د داسې خلقو د دماغو د ټیک کولو لپاره دا واقع ذکر کوي کیسه نه داسې الله چې یو خبر وکړي یا خبره دغه ورور دی به د ده په دې پیغور ورکولو خفه کېده نه پوه په دې باندې چې دا خو د الله تقسیم دی بس الله چاله یو حیثیت ورکوي چاله بل حیثیت ورکوي په دې کې د انسان څه خرڅي ارور به پویو دیم ورته ویلو چې لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله تاله پکار داو چې ته کله خپل باغ ته ور داخلې دی چې تا ویلې وې چې الله دا خو تا را کړي دي هغه څه کېږي څه چې ته وغواړې لا حول ولا قوة الا بالله د لا حول ولا قوة پورې پښتانه خان دي اکثر د خندا په ځای کې استعمالوي یو سړی چې بېدینه شي د هغه کار هم دغه په معنی خو پوهېږي نه حول اړولو ته وایي قوت طاقت ته وایي د دې جملې مطلب دا دی چې په ما باندې کم تکلیف راتلونکی دی د هغې اړونکی د الله نه سوا بل څوک نشته لا حول لا قوت مطلب دا دی چې زما په زړه کې څه اراده ده د نیکۍ چا سره د ښېګړې کولو د یو سم کار کول په هغې باندې قوت صرف الله راکولی شي زه هېڅ نشم کولی په دې وجه ټول نه افضل ذکر دی لا اله الا الله محمد رسول الله پسې افضل ذکر لا حول ولا قوت الا بالله دی په دې کې انسان ځان صفر کی بالکل چې زه هېڅ نشم کولی زه د ځان نه شر اړولی شم نه ځان له خیر راوستی شم ارور به هغه ته لګیا او ماضي به یې ورته خپله خوله د انسان ماضي څه ده د سپکو اوبو نه د پیدایش شوی دی قرآن کریم د انسان دغه ماضي خولی ده انسان ته دا حق کم ځای حاصل دی چې دی د الله په یو کار باندې اعتراض وکړي هغې رور به دا ټولې هلې ځلې کولې لیکن د دې سړي شیطانۍ کې فرق نه راته پچموزې به ډېرې کولې یو ځل داسې وشو چې الله رب العزت د داغه ټول څه مال منال اهل چې و ټول تباه کړ بالکل ختم شو دی چې راغی هغه نور ګټه تاوان خو څه کوې په هغې باغ کې چې کومه خرچه کړې وه په هغې پسې خفه و د هغې په حفاظت یې چې کوم پیسه لګولې وه په هغې کې چې کوم تخم اچولی و کوم سر یې اچولی وی الله په داسې انداز هغه تباه کړي دي چې دی خفه دی چې دا مې ولې کول قرآن کریم چې دا واقع ذکر کړي د هغې نتیجه راوباسي چې
چې هنالک الولایت لله الحق. دې نه معلومه شوه چې خود مختار کامل اختیار والا یو الله دی. یعنی انسان دې په دې نه دوکه کېږي چې ما فصل کرلی دی او دا به راخیږي، دا که الله غواړي روبخیږي. کله فصل پوخ شي الله رب العزت انسان شاندار ہے چې دې د الله ولایت تسلیم کی، د هغه اختیار تسلیم کی. سړی چې د چا اختیار تسلیموي نو خپله مرۍ کې د هغه پړی ورچوي، چاہے ته موږ فرمان برداري وایو. یو سړی چې هغه د الله اختیار مني نو لازمه ده چې دی به 5 وخته جماعت ته راځي، په کال کې ورځ نه د جمعې په ورځ. ولې الله درته ویلي دي چې ولایت زما دی، څه چې تا سره زه کوم نه به زه کوم، ته اختیارمند نه د دې څیزونو. دغه وجه ده چې الله رب العزت ته الولي وایي. الولي مونږ وی 2 مفاهیم دي، 2 مطلبه. دوست بل اختیارمند. دا چې کله د ولایت نشي نو دوست معنی، او چې کله ولایت نشي نو بیا مراد اختیارمند دی.